أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 28، 29 اور 30 مطالعہ مشکو. په دو آیتونو کې الله تعالی د هغه شرک چې ورستو نه تذکره شروع ده د هغې رد پیش کوي، ورسره د دغه شرک کم نقصانات چې دي او دې باندې چې کم افسوس کیږي هغې هم تذکره ده. فرمایي و یوم نحشرهم جمیعا، هغې ریزې به زه ټول دا را جمع که کومې ریز د ذکر ده د آخرت ته چې کله د الله تعالی خپل عدالت لاګي، الله چې زه به دا ټول را جمع کوم. ثم نقولو بیا به زه یایم للذین هغو خلکو ته اشرکو چې چا شرک کړی ده مکانکم انتم و شرکاؤکم، چې ودرئ تاسو هم او د تاسو هغه شریکان هم چې کم تاسو د هغې عبادت کړی، یعنی تاسو هم ودرئ او کم د چا بندگی تاسو کړی ده او چې د چا یعنی ما سره مو شریک جوړ کړی دا هم ودرئ. اوس دلته کې سوال دا چې دا به څوک وي، چونکې دا مشرکین مکه ته خبره ده، نو هلته خو هغوی چې کوم شرک کولو هغوی خو سړي ته سجده نه لګوله، یعنی هغه یې نه و جوړ کړی بلکې بتان یې پیدا کړي وو او د بتانو ته به دا اتارټي ورکړي وه چې هغه هم ځنه کارونه کولی شي، لکه چاته دولت ورکولی شي، د دنیا شیونه به هغو نه غوښتلو چېرې دومره اثرات دي او د هغې بتانو څټ ته یو ژمدي کسان تېر شوي دي دنیا کې د هغو. دغسې قوم نوح باره کې چې کوم تذکره ده هغو څه کړي، هغو د اولیاء چې څومره بزرګان مخکې پیغمبران چې تیرو دي هغو بندگی به کوله، په څه شکل باندې چې د یو خیالي د هغې بت به جوړ کو او هغه بت به و چې یاره دا پلنکای دا ډېر لوی بزرګ تېر شوی ده بس موږ د ده شکل جوړو. نن هم هندو کې کم تصور چې دا د بت پرستۍ د دې بنیاد چې کم ځای نه راوتی هغه بنیاد دا و چې سټارټ کې دی به دا وي چې دا بت نه ده بلکې بت هغه د چا په نامې جوړ ده چې هغه ډېر اولیاء و بزرګو حضرت و شیخ و فلانو و فلانو، لہذا د هغه بت موږ ځکه جوړو چې دا موږ ذهن کې یو تصور راشي لکه موږ یو جغه راته مخکې موجود ده، دې وجې نه موږ د هغه په ترو باندې دا عبادت کوو. نو دلته کې الله تعالی چې کوم ذکر کوي دې مطلب دا شو چې دا به هغه بتان نه وي بلکې ژمدي کسان، یو به ژمدي هغه وي چې د هغو په نامې بتان جوړ شوي او یو به هغه وي چې یقیناً چې بتان خو نه دي جوړ مګر خلکو د هغې بندګي کړې ده مختلف شکل باندې، لکه څومره مزارات چې دي او په دو مزارات کې چې کم اولیاء دي یا بزرګان دي یا نیک خلک دي یقیناً دو خپلې زندګۍ کې یو نیک کار کړی او یو خلکو ته د دین خبره به شیلي وي د هغې په بنیاد باندې ده نماوه، لہذا چې هغه دنیا نه رخصت شو خلکو د هغه مزار بندگی شروع کړ. یعنی سٹارٹ کې به داسې نه وه، سٹارٹ کې شروعات کې او به صرف دا وه یقیناً چې دو څومره تاریخ ته پړاو کې د دوی هسټري وګورئ نو سٹارٹ کې دا وه چې یاره دا ډېر نیک سړی بس هسې موږ مزار باندې راګرځو، بس هغه مزار ګرځېدن چې نیک سړی و مزار یې ده، نیک سړی و مزار یې نسل در نسل چې چلېدله نو آخرکار عمل ختم شو یا دین سره تعلق ختم شو، د اسلام سمجھ ختم شو، بلکې د هغه بزرګ بندگی شروع شه، د هغه غلامي شروع شه، بیا هغه باندې چړاوي کیږي، هغه باندې دیګونه پخیږي، هغه باندې چادرې جوړی شي، هغه باندې مزرونه جوړیږي، هغه باندې بلډینګونه جوړیږي، هغه باندې خدمتګار لاګي، هغه یو لویه سلسله چې کوم چل شروع شه
د دې بنیاد دغه ده. نو الله تعالی دا یایي چې دغه کم بزرګان چې تاسو جوړ کړي دي دا بزرګان به زه ودرم چې تاسو ودرئ. ویلي چې تاسو نه دی شریک جوړ کړی، تاسو نه خدایان جوړ کړي. اچھا دلته کې وا خبره دا هم وضاحت ده چې دې مطلب دا شو چې د چا پیروي کوي او د چا داسې نمونه غلامي وسور کی چې لکه څرنګه د خدای په کار ده، نو دا هم شرک ده. لکه بظاهر خود ته دې ته نه چې ته مزار ته دا نه چې دا خدای ده، لیکن دغه مزار قدر کوي. خو بل طرف ته چې روزي بیا هغه مزار حدود ته مقرر کړي چې دمره حدودو کې به دا کار نه کوي، بیا هغه نه آزاد شي. دا مختلفي چې څومره د مزاراتو کې خلک څي که نه د دو طور طریقه دغه ده چې هغلته کې د ډېر نیک صالح شي، دا ټوپۍ سپینې ټوپۍ چوي او ځان ډېر پرهیزګار، خو چې هغه د نه بار شي بیا د دې طرز عمل بل وي. نو دې وجې نه دا شرک ته لحاظه یایي چې تاسو ودرئ. څوک ودرئ؟ دغه خلک چې چا شرک کړی ده او تاسو هغه شریکان چې کوم دي چې چا نه مو شریک خدایان جوړ کړي دو ته مو الله یې اجازه ورته چې ودرئ میدانه کې اما عدالت کې مخامخ ودرئ. فزیلنا بینهم، بیا الله تعالی چې د دې منځ کې چې کومه پرده ده اب زه اوچته کړم. دا کومه پرده ده مختصر ده چې فزیلنا دا لفظ داسې ده چې اجنبیت به ختم کېدو منځ کې به لکه اوس مثال یو بزرګ تیر ده، نو هغه بزرګ خو د ده دور ولا مزرونو ته چې څومره مریدان چې دا خو نه ولیدلي، لیکن دی مریدی کوي او هغه ته پته هم نشته چې دا مرید دی. ما لہذا دلته کې الله یایي چې د څومره خلکو چې شرک کوي د دو او د هغو پیرانو چې دا ژمدي وي یا مړه وي یا څه وي د دو منځ کې به اجنبیت ختم شي. دی ته پته ولګي چې دا هغه خلک دي چې دی د موږ بندګي کوله تر اخره پورې، دی موږ مریدان موږ نه خدایان جوړ کړي، دو ته پته ولګي. فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم، او د هغه شریک چې دي که نه هغه به څه یایي، هغه چې خدایان چې جوړ کړي هغه به څه ورته یایي؟ ما کنتم ایانا تعبدون، چې تاسو خو د موږ عبادت نه کولو، یعنی تاسو هغه ورته صفا اعلان وکړي چې تاسو چې کوم بندګي کوله دا موږ بندګي خو نه وه. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، او د دې خبرې ګواه ده الله د موږ د ما او د تاسو منځ کې. یعنی مثلا عبدالقادر جیلانی ګورچک چې ما درته ویلي تاسو کوئ قرآن کې ځای په ځای د دې بل طرف ته په بل انداز دغه ځای کې به شریک ورته چې موږ ورته نه دی ویلي. دلته کې هغه مقصد ده چې پته خو ورته ولګي چې دوی موږ نه خدایان جوړ کړي وو، خو هغه یې ورته دی چې یاره تاسو د موږ بندګي خو نه کوله، بلکې اصل مستا بندګي چا کو تاسو خپل نفس کوله، خپل زړه درته ویلو، خپل ذهن کې مو یو خرافات جوړ کړی و، خپل ذهن کې مو خبره جوړه کړې وه، بس هغې پسې روان وئ. موږ درته ویلي موږ خو تاسو پېژندلی نه، موږ ته دا پته تاسو کوله، ځکه به الله تعالی هغه پردې ختم کړي. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، داسې کې ورته هغه یایي چې د دې خبرې ګواه ده الله هغه چې نیک خلک تر شوي ظاهره خبر دغې خو چاته نه دی چې تر سا په ما په قبر چادر چوه، یا ما په نامې دیګ پخوه، یا ما په نامې کچکای للوه، یا ما په نامې ته نور د دنیا شیونه غواړه چې دولت میلاو شي به دا وکړم، بیا اولاد ته میلاو شي به دا وکړم، دا خو تا ته ما نه ویلي. نو د دې خبرې خو ګواه ده الله ته وایي چې ته ګواه د موږ د ده او د موږ منځ کې الله ګواه ده. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، البته که به تاسو کولو عبادت نو حقیقت دا ده چې الله دې خبرې باندې ګواه چې موږ خو دې نه بېخبره یو، موږ خو درته دا نه ویلي، موږ خو یو دعوت خبره در رسولې وه د الله د دین خبره، موږ هغې کې دا نه وه چې تاسو رسوئ موږ نه خدایان جوړ کړئ. یقینا د څومره چې بزرګان تېر شوي، نیک خلک تېر شوي، اولیا چې تېر شوي، دو خدا نه ویلي، د صحابه کرام قبرونه چې دی د خدای نه ویلي چې تاسو موږ نه خدایان جوړ کړئ، دوی خو د توحید دعوت کړی و. دا اصل کې خو دا بات کې نسل ده چې دین نه شو لرې، او چې دین نه لرې شو نو دی دغه دین اختیار کو. او به قرآن کې ځای په ځای له وروستو د څو ایتونو کې ما نه وضل شو، خو درس کې دا خبره تېره شوې ده چې دا اصل کې د خپله د مسلکونه جوړ کړي دي، د دیني تقسیم کړی ده، خدای خپل مفاد کتلو، ځکه چې څومره عبادتخانې چې دي، څومره مزرونه چې دي، د دو لوی لوی خزانې دي، او د هغو خزانو نه فایدې چې څوک وي چې تی مغه اوس دا شیونه جوړ کړي دي، لہذا هغوی ورته چې موږ خو که تاسو عبادت کولو هم د موږ بندګي مو کوله لغافلین، موږ خو د تاسو بندګۍ نه یو خبر، موږ بالکل پته راته نشته. هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت،
دغه الله هغه ورته وایي چې که تاسو کوړئ هغه الله یې چې هغه ځای کې هر انسان ته به دا پته ولګي چې ده څه عمل کړی ده، یعنی چې څه یې کړي د هغې مزه به هم درته میلاو شي، ما اسلفته مزه به درته میلاو شي د هغې. وردو الی الله مولاهم الحق، بیا الله یې چې اصل خبره خو حقیقت دا ده چې تاسو ټول چې دي خپل حقیقي مالک طرف ته بوځئ، هغه یې تاسو حقیقي مالک ته. دغه کې دا خبره شین غواړي چې دغه دنیا کې تاسو خپل مالک وپېژنئ، حق وپېژنئ. لہذا هغه ځای کې چې تاسو افسوس کوئ نو نن یې وپېژنئ، تاسو هغه طرف ته وردو الی الله مولاهم الحق. حقیقت دا ده چې تاسو ټول کې ټول بو آخرکار حقیقي مالک ته واپس شئ. وضل عنهم ما كانوا يفترون، او د څومره جوړ بنیاد باندې او دروغو بنیاد باندې د مسلکونه چې جوړ شوي دي، د دینونه چې جوړ شوي دي، د یوې عقیدې چې جوړې شوي دي، د طور طریقې چې ایجاد شوي دي، د ټولو ته الله یایي چې وضل عنهم ما كانوا يفترون. دا یو افترا ده، دا یو کذب ده، دا یو هسې یوه دوکه ده، او دا دوکې به هغه ځای ټولو نه ورکې شي، دا دوکې به هلته ټولو نه ورکې شي. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملي زندګي انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل خپل حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کړي. رب کریم ته د هغې مدد وکړي، د هر لحاظ هر میدان کې د هغې مدد وکړي. رب کریم اسلام ته فتح ورکړي، اسلام ته غلبه ورکړي او د اسلام د غلبې لپاره ټولو مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم ته رحیمي کریمي موږ دا دعاګانې قبولې کړي. امریکا اسرائیل مغلوبه کې، ناکام و نامراده کې، اسلام خلاف د مسلمانو خلاف چې کوم ځای کې مصروف کار دي، رب کریم ناکام و نامراد کې. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، چې ته کې بیمارانو ټولو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار ده ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم څوک قرضدار هغو قرضونه اعلان کړي، چا نور حاجتونه یې پوره کړي. رب کریم ته رحیمي کریمي موږ رور عمر خطاب به بیمار دغه ته شفا ورکړي. رب کریم ته ورته شفا ورکړي، ته دغه بیماري ته لرې کړي. رب کریم موږ ابراهیم به دی خاندان کې کم بچی چې وفشه هغې باندې هغې ته اجر ورکړي او هغې ته صبر ورکړي او د دې بدل ورته ورکړي، او چېرته کې څوک وفات وي ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو ته اعلی مقام نصیب کړي، او چېرته کې څوک بیماران وي ټولو ته شفا ورکړي. موږ څومره عزیزان رشته داران د دنیا نه لاړ دي، ټولو ته مغفرت نصیب کړي. مرګه پورې موږ ته اطاعت نصیب کړي، مرګ وختې موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي، قبر د عذاب نه مو ساتي، آخرت تکلیفاتو نه مو ساتي، حساب کتاب سختیو نه ورته خپله پناه نصیب کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي، جهنم نه مو وساتي، پل صراط په لارې موږ ته مور پلار ته خویندې وروڼو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشته دارانو ته آل اولاد ټولو مسلمانانو ته رب کریم ته خپله روشنۍ نصیب کړي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.